بسم الله الرحمن الرحیم. دا مخکې چې کوم علم کلام ذکر شو او د هغې وجوه د تسمیې ذکر شي چې علم کلام ته علم کلام ولې وایي. دا د متقدمینو علم کلام د متقدمینو په علم کلام کې فلسفه نه وګڼل شوې. خالص قرآن و سنت او اجماع امت مسائل او په دې کې کتابونه لیکل شوي الابانه علی اصول الدیانه ابو الحسن اشعری. د دوی غټ اختلاف د معتزله فروع اسلامیه او سره ومعظم خلافیاته اور لوی اختلاف د دې مال فروع الاسلامیه د اسلامي فرقو سره. خصوصا المعتزله خاص کر معتزله سره د دوی اختلاف زیات ځکه د هغې ډلې سره اختلاف دي چې کومه ډله موجودي او معتزله دې وخت کې موجود نو د هغوی تردید ضروري و ځکه د علم کلام کتابونه د هغوی د رد نه ډک. معتزله څوک دي؟ لأنهم اول فرقة ځکه دوی اول هغه ډله ده اسسوا قواعد الخلاف چې دوی بنیاد کې خود د اختلاف د قاعدو اختلاف د سنه وکړو لما د هغه سنه ورد به ظاهر السنه چې وارد شوی دی په دې باندې ښکارا طریقه د نبوت وجرى عليه جماعت الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين اور روان شیو په هغه باندې د صحابه ډله په باب العقائد په باب د عقاید سنت رسول وارد شوی او جماعت د صحابه په باب د عقاید کې مکملات نه له د هغوی د دوی مخالفت. موږ د اهل سنت والجماعت وایي ځکه په باب د عقایدو کې د هغو خبرو پسې ځو چې د سنت رسول نه مستفاد دي او د صحابه و جماعت ورپسې والجماعت نه جماعت د صحابه هلکه تاسو پې پوه شئ. نو موږ د ځکه اهل سنت والجماعت دا زده کړئ. بیا به تاسو اعتراض وارد شي چې صحابه په ګناهګانې هم کړي دي نو تاسو صحابه پسې ځئ د هغوی د ګناه پسې هم ځئ. صحابه نه به ګناه شوي که نه هلکه پیغمبران معصوم دي ګناه یې نه ده کړې ګناه نه پاک او صحابه محفوظ دي محفوظ معصوم نه دي. محفوظ دا معنا خدای د ګناه نه بچ ساتلي او کو ګناه دې شوی در خدای د توبې توفیق ورکړی دی ته محفوظ وایي. لکه بالکل چې عقیده زده کړه صحابه باره کې عقیده زده کړه چې محفوظ دي او پیغمبران معصوم دي. عقیده مو اورېدلې ده چې هغه صحابي راغی نبي اسلام ته وایي ما زنا کړې ده ماعز اسلامي په ما حد جاري کړ. هلکه بالکل نشه حاکم علیه کتاب الله خدای کتاب را باندې چلوي ګناه کېږي که نه. تاسو به اعتراض وکړئ چې تاسې جماعت د صحابه پسې ځئ نو هغوی به ګناه کړې ده ګناه پسې هم ځئ. دا اسانه جواب زده کړئ. ګورئ تاسو به وایئ د یو د ګناه مبدا ده یوه یې منتها ده. مبدا یې دا ده چې د خدای مخالفت کول ګناه کول او یوه منتها دا ده چې د ګناه نه وروسته یو په سړي داسې بار شي دا ګناه لکه غر چې پرې باري او زر توبه وباسي.
موږ هډې ګناهونه کوو چې اوس رانه یو ګناه وشي نو را باندې بار نه او صحابه ګناهونه ډېر نه کول یو نیم پاتې وشو نو بیا به سم بار دا صحابي چې راغی نبی اسلام ته چې حد را باندې جاري کړه ته پته وه چې حد څه شی دی رجب دی رجب څومره وجل دي په کاڼو باندې سخت وجل خو دا هر څه برداشت کړه خو د ګناه بوج یې نشه برداشت تاسو به وایئ د ګناه په ابتدا کې نه د ګناه په منتها کې صحابه زموږ دپاره دلیل دي که موږ د هغوی پسې ځو که چې موږ هم باید د ګناه نه دا شان توبه وباسو داسې راباندې یا لکانو چې تاسو وایئ چې صحابه معیار حق دي بیا د خلک اعتراض کوي چې صحابه خو ګناه کړی د څنګه معیار حق د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې صحابه معیار حق یا وایي صحابه چې معیار حق شنه د ګناه پسې ځي جواب به وکړي او د ګناه پسې هم ځم خو په اعتبار د مبدي سره نه په اعتبار د منتها سره او کیفیت سره لکه په پوه شي دا خبره تاسو نه چرته یې نشي دا بس تاسو ډیره پکار ملایان دي هغه مازره مولا یو ځل الله چې وکړه غټي جګړه را سره وکړه صحابه معیار حق دي معیار خو تلې ته وایي تلې ته یو معیار د تاسو په سیاسي او لغوات کې وخت یا ظرف دی یا معیار عبادت د مروقات یا معیار دی یا ظرف معیار په پوره ته وایي تاسو به پوه شئ چې صحابه معیار چې ګناه نه ده کړې تاسو به پوه شئ او کتابونو کې به کتلې دي بعضي ملایان د الله او د رسول نه بغیر څوک د معیار حق نشته الکه به پوه شئ هیڅ څوک معیار حق نشته نو موږ چې روان یو ګورئ نو دا معتزله دې مخالفت کو په باب د قاعده کې د هغه سنه چې ظاهر سنت او جماعت د صحابه په کمال راوړي وذلك دا اختلاف ولي وکړو لأن رئيسهم زكاة ذي مشر واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري دې جدا شد مجلس د حسن بصري نه حسن بصري درس کاوه دې جدا شي واستنې تکي ناستا وای زدا وې مچې مرتکب د کفرین مؤمن دی او د کافر دی د منځنۍ بینه منځنۍ دی هغه ستنې تکي ناستا مغونه جدا شنو معتزله ورته ویل معتزله معنا جدا شي معنا جدا شي يقرر د بیان کو چنه مدر تکبر کبیره تا چې څوک غټه ګناه وکړي ليس بمؤمن ولا کافر دا سره نه مؤمن دی او نه کافر دا څه په پوښ ويثبت المنزله بين المنزلتين او د ثابت اول منزله په مابین د منزلتين چې منزله به ځای مرتبه د دوه مرتبو په من یو مرتبه د کفر د یو د ایمان ده په کې مې کې بل کول چې ليس بمؤمن ولا کافر اما خو بل مرتبه نشته یا کافر دی یا مؤمن فقال الحسن حسن بصري فرمایي قد اعتزل عنا دې زمانه جدا شو حسن بصري تابعي دی ډېر بزرګ سره فسموا المعتزله دیونو بوله شو په معتزله او سره جدا شي ویټاله وهم سموا انفسهم دی نوم کې دی خپل ځانونو ته اصحاب العدل والتوحید ځان له اصحاب العدل والتوحید عدل او توحید والا یلکه زمون مذهب دا دی چې ټول عمر عبادتونه کوه او مرشم د خدای په خدای کې جنت دی بوزي او دوزخ سره د عبادت نه دوزخ ته چولې چې کني چاچو ټول عمر ګناهونه کوه هم خدای دې جنت ته بوزي په دې چې خدای جنت ته او د خدای دوزخ ته او د خدای خواخا زمون کوي انسان زمون دا عقیده
لیکن الله قانون داري کړی دی او په دې قانون کې دا ویل چې نیکان جنت ته بوزم او بدان ته ځم په بادشاہ دې څوک دې تاسو کولی شي وای دا ګناګار دی چې خوشو کوم تاسو څه او هغه سوي هغه وای چې فرمان پخته دا واجب دي چې فرمان بردار په جنت ته ځي او دا په واجب دي چې نه فرمان په دوزخ ته ځي موږ وای واجب نشته د دې په اړه دا فرمان بردار دوزخ لا او نه فرمان جنت ته ویل شي نو دی وای تاسو نه انصافي کوي په دنیا کې ټول په تاویا کار ځان په عبادتونو پروجو کومتونو په دزونو شین کا بیا وای خدای جنت دوزخ ته کوزي دا عادل شي او دنیا کې مزه وکړي دی او قانون پابند هم نه دی او بیا وای چې خدای اتم ویول شي چې جنت ته ویول شي دته ما څه وکړو چې څه خو وکړو او اتم بیا وای چې نشي او یو ځای دتم غریب پسو پټې تکلیفونه دې بس ټول ژوند دې بلوګان دي تاسو زموږ استاد سیاپو هغه به ویلې مونږ چې طالبانو نو 100 ورځې مسلسل مونږ لوګانو کړل ورمون چې طالب هغه چې خدای رزق په دې د خرو را کړی دی او سبا بران انسان د سړو غواړي ایله طالبانو کې ازمینې خدای سره نیازبینې خبرې کوي کړه نیازبینې خبرې د الله تعالی سره کوي په دارې ځخه زمونږ د خرو دی او ثواب حساب کتاب برازت د سړو کې ټول یو په باندې خېټه شته کی او هغه بیا سبا د ځل الله شي دی وای دا مونږ انصافي شو کړه نو څنګه ځان د اصحاب العدل وای چې موږ د انصاف والایو په دې دا واجب ګڼو چې چیرته وځي متیا په جنت دځي او حاسبا دوزخ دځي دا په دې واجب بل خبره ده ما ته وګورئ من کوئی خدای دی الله تعالی قدیم ذات دی واجب دی او اته صفاتونه دي د ماتوریدي او باندې او و صفاتونه دي د چا باندې باندې شاعر او باندې او دا صفاتونه قدیم دي من ته وای تاسو مشرکان دي اته قدیم منه یا نه حق قدمه لکه به پوښتای نسوارا کا چې سیلو ذکر درې خدایانه منه او تاسو الله یا نه باندې تاسو باندې کافران کېږي بلکې د هغوی نه زیات کافران مونږه یاد او دې موږ صفات د خدای نه مانو موږ اصحاب التوحید موږ شو اصحاب التوحید لکه په کوم شي ځان اصحاب العدل والتوحید اصحاب العدل انا پدې چې راځي نو می ګوره ډېر ور ځړي نو ورته خو دي چې نو غلط کې دی بیا ورته څوک دي او خامخا خلک ورپسې دي که ګورئ نو دوی د اصحاب العدل والتوحید ولې وایي لقولهم چې بقول بوجوب ثواب المطیع وجود د ثواب د مطیع چې فرمان بردار ثواب بدکا ورکول واجب دي و عقاب العاصی او ګناهګار ته عذاب ورکول واجب دي الله تعالی او اصحاب التوحید ورته ولې وایي نفي صفات القدیمه او نفي د صفات القدیمه او کوي موږ موحدین یو د توحید خایل او ځکه صفات قدیمه نه مانو لکه به وایي ثم انهم بیا دې معتزله توغلوا في علم الكلام خواتنا وتل في علم الكلام وتشبثوا بازيال الفلاسفه او منقول الحقيقه په لمنو د فلسفه کلکی دا فلسفه لمنې ونی په کثیر من الاصول پټي او بنیادی خبرو والاحکام په حکمونو وشاع مذهبهم فيما بين الناس او د معتزله مذهب خور شه د خلکو په منځ په پوښي ابو الحسن اشعری چې کوم دی د ابو علي الجوبائي د شاګرد دی او ابو علي الجوبائي د معتزله امام او مشر
ابو الحسن اشعری ورسره څلوېښت کاله پاتې شو او معتزلي وو. ابو الحسن اشعری د استاد په مسلک او کتابونو کې دي چې ابو الحسن اشعری پلار وفات شوی او ابو علي الجبائي د ابو الحسن اشعری د مور سره نکاح کړی و. ابو هغه چې کوم دی جبائي دا پلار و د چا د ابو الحسن اشعری پر کټه او د تاسو وایي تاسو په پوه شئ او دغه ته د مور میړه ته څه وایي یو ته پلار وایي بل ته څه وایي قلندر ورته وایي که نه لکه څه ورته وایي نو ابو علي الجبائي د ابو الحسن اشعري پوره تربیت کړ. نو ابو علي اشعري څلوېښت کلنی کې راته خارج شه د معتزله و په دې مسلې کې ورسره وران شه ګورې دا مسله وایي او ایسته کې رالرې شه نو شروع وکړه په تندید د معتزله وکړي هلکه د جماعت سړی او د جماعت نه خارج هلکه بې پوه شي که بې پوه نه شي. او زمونږ چې دا قاعدو کې د چا پسې وو هغه څه نوم دی ابو منصور ماتریدي رحمه الله هغه د ابتدا نه اهل سنت والجماعت د معتزلي نه دی پاتې شوی. ټوله زمونږ امامان دي هلکه پرې پوه شوئ زمونږ د علم کرامو دا قاعده امامان دواړه دي دواړه قابل احترام دي هلکه دروازه مه لټکوئ مه که نه مې لټکه پرېږدم چې څوک راځي راځي لکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ پوه نو دې دواړو تابعدارو ته اهل سنت والجماعت او دا دواړه د څلورمې صدۍ عالمان او ابو منصور ماتریدي چې کوم دی په درې واسطو د امام محمد رحمه الله شاګرد دی د چا امام محمد رحمه الله حنفي دی او احناف دا اصول او قاعدو کې د ابو منصور ماتریدي په مسلک دي ټول او شوافی او مالکیه دا چا په مسلک دي د ابو الحسن اشعري په مسلک دي په قاعده او دغه د حنابلو یو ثلث دا د ابو الحسن اشعري په مسلک دي او دو ثلث د تجسیم قائل دي مجسمه هلکه به پوه شئ په دې زما په خبره کې نه پوهېږئ پوه شئ نو احناف ټول ماتریدیان او ماتریدي حنفي وو. تاسو نه به تپوس کړي چې تاسو په فقه کې د ابو حنیفه په مذهب یئ نو په علم کلام کې عقایدو کې ولې د چا ابو منصور ماتریدي په مذهب کې یئ هلکه بې پوه شئ که بې پوه نه شئ دا خلک اعتراضونه کوي خلک ګمراهان کوي تاسو به ورته جواب وکړئ چې ابو منصور ماتریدي د علم کلام د فقه حنفي په رڼا کې مدون کړی دی که نه ابو حنیفه خو فقه ته توجه هغه وخت کې خو د قاعدو اختلافات نه وه خو ښه زمانه وه که نه ابو منصور ماتریدي د ابو حنیفه تابع و او موږ د ابو منصور تابع په قاعده کې گویا کې موږ د ابو حنیفه تابع شو ځکه تابع د شی تابع د ذالک شی که نه هلکه مې پوه شئ که نه شئ پوه بیا به وایي چې تاسو چې ښه د ابو حنیفه د چا په مذهب و په قاعدو کې تاسو به جواب کوئ چې ابو حنیفه آیت د قرآن و سنت نه راخیستل که نه امام ابو حنیفه آیت د قرآن و سنت نه راخیستل او هغه وخت کې په باب د عقایدو کې دومره اختلافات نه وو که نه څومره مسلمانان چې دي د غیر مقلدینو نه علاوه د اهل حدیثو نه ټول یا دغه دي ماتریدیه دي او یا اشعریه دي د اشعریه او ماتریدیه ټول تقریبا اشاعره وایي څه ورته وایي د ماتریدیه او د اشاعره دیارلسو مسلو کې اختلاف تاسې پرې پوه شئ د زموږ حنفي عالم دی کمال باشا کتاب لیکلی ما سره دی الماتریدیه والاشاعریه و اختلافهم دیارلس مسلې ذکر کړي دي چې د ماتریدیه او د اشاعره وړې مسلې فروعي اختلاف لکه تکوین مسله به راشي تاسو ته به ووایم دي
نو ټول مسلمانان چې څومره دي دا دغه دي اشاعره دوی وایي ماتوریدیان او اشاعره په کې لا بیت څه جوړ کړي تاسو به پوه شئ. نو اله تر دې پورې قال شیخ ابوالحسن اشعری ویلي استاد خپل استاد او استاد څوک دی ابي علي الجبائي ما تقول في ثلاثه اخوه درې ورونو مبارک تصور دا حاشیه چې چا لیکلې ده ما ته وګورئ. ما په دې کتاب کې حاشیه لیکلې ده مولانا عبید الله کندهاري د اکثره کتابونو کې د مولانا عبید الله کندهاري حاشیه به وي مقاډر چلیدلې اوس هم ډېرې ښې حاشیې تاسې مې وایي تاسو کتابونو کې شته که د نورو کتابونو کې مختصر معنی متول په دې ټولو غټو غټو کتابونو باندې حاشیې دي تاسو کتلې دي عبید الله کندهاري ورته لیکلې ده اوس وفات شوی دی اوس و بس دې ډېر متشدد دی که ناپوهه حدیثو کې ناپوهه د حدیثو په کتابونو هم حاشیې لیکلې په حدیثو کې ناپوهه او تاریخ کې ناپوهه صحیح ده زر نه دی پکار موږ د وهابیانو مخالف یو موږ تاسو ټول اهل سنت والجماعت د غلطه فرقو ټول مخالف یو خو ظلم خو به نه کوو چې هغوی موږ له موږ غلط وایي چې موږ یې غلط داسې وی خو نه دي پکار که نه د هغوی سجدې ته موږ غلط وایي د هغوی سبحان الله ته موږ غلط وایي چې دا سبحان الله یې ټیک نه ده دې کې موږ ته ثواب نشته داسې خو نه ده پکار هغوی غلط ته به غلط وایي خو ته به انصاف وکړو انصاف نو دا رالګېدلې دی دا ناپوهه ته ته لاندې لیکلي دي ابو علي الجبائي اسمه محمد ابن عبد الوهاب وایي د دې نوم محمد ابن عبد الوهاب دا محمد ابن عبد الوهاب النجدي یادوي محمد ابن عبد الوهاب النجدي دی وهابیانو ته بعضې خلک نجدیان وایي نجدیان محمد ابن عبد الوهاب النجدي تابعدار وهابیان ورته ځکه وایي چې وهاب ته منسوب دی عبد الوهاب محمد ابن دا نوم صحیح نه دی ځکه وهاب شریف خو د وهابیانو ته خبر نو زه خو محمد ابن عبد محمد پلار و که نه هغه عام سړی و د عدم تقلید دا فتنه خو محمد راوړې ده محمد ابن عبد الوهاب او خلک دې د پلار ته منسوب وایي لکه تاسو پوه نه شئ نو ده دا خبره غلطه کړې ده چې معتزله او مشهور ابوالي جبري کله تېر شوی دی او محمد ابن عبد الوهاب نجدي کله تېر شوی ده لاندې لیکلي دي اسمه محمد ابن عبد الوهاب هلکه بې پوه چې نو د ابوالي جبري ته وایي ما ته دې مسلې باره کې چې ثواب د مدي واجب دی او بل اصل د معتزله دا دی چې اصلح للعباد په خدای واجب بنده چې څه کې خیر دی هغه په خدای واجب دي چې هغه کار وکړي موږ وایي اصلح للعباد په خدای څه واجب نه دي دې ورته وایي دې استاد ته ما ته پوری په ثلاثه دې درې ورونو باره کې څه وایي ما ته چې مړ شي احدهم مطیع یو تابعداري د خدای والآخر بل عاصي ګناهګاري والثالث صغیر او درې ورکوټه یو درې واړه مړ شي فقال دورت ان الاول يصاب بالجنه اول ته ثواب ورکول کیږي د جنت ته والثاني دویم يعاقب بالنار عذاب ورکول کیږي دور دا په واجب والثالث لا يصاب ولا يعاقب درې ته ثواب دا نه اقام کړي ګور کوټه مرسوي فقال الاشعري ورته وي په امکان الثالث کې درې مو وي یا ربي لما امتني صغيره ولدي زمر کوله مدغه او ورکوټه وما بقيتني الى ان اكبر ولدنا پر خدا مچ زکړ شوی او ما په اومینو کې کبتا په ایمان راوړې وو یو کستا تابعداري په مکړې په اوت کې لن جنول بجنت ته داخل شوی فما ذا يقول رب خدای ورته څوي فقال ابو علي جبائي ورته يقول رب خدای ورته اني كنت اعلم من ذكر خبو يدم انك لو كبرت كتبت شوی لعصيتنا فرماني لكور فدخلت النار اور د بدلوي وكان الاصلح لك ان تمت صغيرا تا پر اصلح خمس لحد بده کې د تماجم مرجه دوزخ نه بچ الکه به کوئی نشو وقال الاشعري وتبيا سوي دې ذکر راکېږي فإن قال ثاني کې دا به وایي چې دا ګناګار مرشوي د دوزخ ته تللی دی
یا ربی زماره بات لما لم تمیتنی صغیرا زدی ولی ورکوټه نه مړ کولم زما دپاره خو اصلاحات او چې ماشوم مړ شوی یا داسې لکه چې ستا نافرماني مې نه کوله فراحت نارور ته به نه تلم فماذا یقول رب رب ورته څه وایي وبهتک جبایی بس خاموش بس جواب لا جواب وترك الاشعري مذهبه دی وخت کې اشعری مذهب د جبایی پرېښود فاشتغل مشغول شو هو څوک اشعری ومن هغه څوک تبعه چې د پسې و شاګردان په ابطال رائے معتزله دی په ابطال رائے معتزله او اثبات ما او ثابت که هغه څه ورده به سنت چې وارد شوی د په دې باندې سنت او مزه علیه الجماعت او جماعت د صحابه په کبلات طریقه خبر راټینګ وسموا دیون مولا شو اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت د دې ورته نو ویل کبي پوي شي اهل سنت والجماعت الګ به پوي شي دنیا کې 1 کروڑ 1.3 کروڑ مسلمانان دا 55 کال مخکې چې کومه ځای اوس په دې چې مسلمانان په ماشاءالله ډېری کې کړه په دې کې 50 کروڑ احناف او 25 کروڑ چې کوم دی دغه شوافی او دغه د مالکیان او 1.5 کروڑ پکې حنابلې کم او داسې په پکې حدیث کروڑ 1.5 کروڑ او بعضې باطلې فرقې چې کوم دي چې ځان مسلمانانو یا هم شمېرل شوي دي هغه به هم پکې نو دا چې کوم دی ټول اهل سنت والجماعت او دا ټول ماتریدیان او شاعره دي ډېر پکې څوک دي احناف جنت کې به ډېر څوک یې لکه احناف په جنت کې ځکه دلته ډېر دي هلته به هم ډېري که تاسو بې پوه شئ هغه نور به لږ لږ ټول به جنت ته ځي د خیره سره درود شریف الله